أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. قابل قدر سامعین و ناظرین، یو شی چې مو بازارو کې کسو هغه څه د ګران فروشي دی، د شیانو قیمت اوچتول، خصوصا روژې میاشتې ته. البته دا مونږ چې خو ما ټول دا شی کوي، خو په کار دغه دی چې دغه وخت کې موږ په کار یو بل سره رحم وکړو، یو بل باندې مهربان شو. ګران فروشي مسالې کې چې اسلام ور باندې څومره تاکید دی چې دا شی په کار دی نه وي. انسان ټیک دی ګاټه وکړي، دکاندار دغه ته د حق حاصل دی چې هغه ګاټه وکړي، مزدوري به کوي، هغه بچي دی، هغه خلخانه دی، هغه دکان کرایه لنډوي، بجلی بیل به لنډوي، هغه دی. خو دې سره سره بیا په کار دی څه شاید مثلا 100 روپیو دی، مثلا 100 نه ته 100 روپیو ګټي یوه خبره، ځنه وخت کې شاید 100 500 به 1900 ګټي. دا شی یو ګران فروشي څه حد نه زیات څه هغه څه دی مثلا هغو کسانو ته څه هغه واس نه لري او هغه شی دوره قیمت وي، هلته ارمان دا وي چې دا شی مو خونې ته وړی وي. نو دا شی دوره مهم دی چې یوه طرف نه ګوک ته دا شرط دی چې دکاندار سره ډېرې لانجې مه کوه، څه حد نه زیات هغه مجبور کی چې یا بیا هغه قسم ته تیار کی، یا هغه درویغو ته مجبور کی، یا مثلا شاید څه دی مثلا بیخي نه غواړي چې هغه ته ګاټه ورکړي، هغه اندې ته نو چې ګاټه وکړي، خو خپل حده پورې په کار دی وي. اندې شون سره دکاندار ته په کار دی چې هغه ګاټې مسالې کې احتیاط وکړي. رب ارواح تؤول الی الخسران، حدیث د شون سره غلی دی چې ځنه ګاټې داسې دي یا اکثر ګاټې داسې دي چې هغه انسان تبعې طرف ته بیایي. یعنی ټیک دی ته به ډېره ګاټه وکړې، ته به ډېرې پیسې خون ته راوړې، خو کیدای شي هغه وجې نه خونې کې ځنه داسې بیمارۍ انسان ته پېښې شي چې هغه بیمارۍ وجې نه ټولې پیسې لوړې شي. یو ځنه یوه داسې یار پېښه شوله خدا نه خواسته چې هغه ټولې پیسې مغې کې لوړلې، دا بیا نقصانات جوړوي. یا یې چې هغه سړی چې هغه بازار ته دغه نیت سره نه وځي چې یو شی مثلا هغه 100 روپۍ دی، دو داسې کار وکړي چې هغه 200 ته وخیجوي، 300 ته وخیجوي، یعنی دوی باعث جوړ شي. زه نو وخت چې مو یې څه بلې وکړله نو هغه یې چې دغه کس زوی څه دی بیا په کور د جهنم دی، خو هغه ته د جهنم ته به رسېږي. ویلي چې دو باعث وګرځېدي، دي خوله باعثه وګرځېدله چې هغه شی مثلا 20 روپۍ کې ملوېدلو دي نوره څه دی مثلا، خو ته خو یې واس لرې، تو دا شی ویلي تو وجې نه وختلی، تو وجې نه ویلي کې مات شولو. امام صادق علیه السلام یوه واقعه به نام زیات وخت نه خلم دی حوالې سره چې تاسې په کار دی دغه شي باندې سوچ وي چې مو تاسې ګران فروشۍ کې ډېر احتیاط وکړئ. امام صادق علیه السلام یو شاګرد و، مصادف نومېدل و، یا یې غلام و یا به هر حال دغه اصحابو نه و، ملګرو نه و. هغه ته امام علیه السلام 1000 درهم ورکوي چې ما خلخانه زیاته شوي دی، غواړم چې مثلا زه بزنس وکړم. البته بزنس ډېر مستحب دی چې ټول په کار دی کوي، تجارت شو، کاروبار شو، دا ډېر مهم شی دی. دې کې دا نشته چې دا مولانا دی، غیر مولانا دی، استاد دی، غیر استاد دی، افسر دی، غیر افسر دی، ټول په کار دی چې د بزنس تجارت دا یو مفید او دعا شده عمل دی. چې امام علیه السلام ورته وویل چې لاړ شه دغو پیسو باندې ما ته بزنس وکړه. بهرحال هغوی ځنه سامان ورباندې واخیستل، هغه سامان یې مصر ته یوړلو چې مصر کې دا سامان خرڅ کړو چې ګټه وکړی وشي، مولا ته خپله سرمایه میلو شي او ګټه ورته میلو شي. خو چې کله مصر بازار ته دوی نږدې شول، هغه طرفه نور خلک راووتله، دوی ونه پوښتنه وکړه مصادف دوی ملګرو چې دغه مصر کې څنګه چل دی؟ ویله د کوم سامان چې تاسې راوړی دی دا ډېر کم دی، نایاب دی، که تاسې خو یو په لسګون خرڅ کړئ ښه ګټه ته میلویږي. اوس دوی د خو مکمل وشوله چې اوس هسې دا شی بازار کې نایاب دی، هسې خلک خالي نه، دوی هغه شی چې مثلا په 100 روپیو، په 200 روپۍ، په 500 روپۍ خرڅ کړو، یعنې یو په لسګون ګټه یې وکړي وکړه. بس خوشحال راغللو، مولا ته یې څه دی اردوې هغه تیلې کې ایښللې وه، د کو څه دی تو خپل درهم دی 1000 روپۍ دغه څه کوم دی ګټه مو کړه. امام معلوم شو دا خو ګټه ډېره زیاته دی، بې نهده زیاته مو کړې، دا څنګه چالو؟ نو ورته د کو څه مولا هغه شی نایاب و، کم و، مو یو په لسګون خرڅ کړو. امام ګټه ورته واپس کړه چې زه مثلا داسې شی نه خلم چې هغه کې مسلمانو ته ضرر میلو شوی وي. توس ویلي داسې ظلم زیاتی وکړلو. بیا امام دا ټکی ورته استعمال کړو چې سبحان الله، تاسې د مسلمانو تاوان رسولې دپاره به هم څه دی قسم کړی دی چې خپل شی به 2 برابر خرڅوو او دینه کم به نه خرڅوو. دا ویلي مې داسې وکړله. هغه نه بعد ورته وکړه چې یا مصادف، ای مصادف، ای ملګریه، خدای لارې کې توره ویله ډېر اسانه دی حلال روزي په نسبت. حلال روزي سخته دی، هغه نیزې نه سخته ده، تورې ویل نه سخته دی. انسان په کار د حلال روزۍ دپاره کوشش وکړي. بس دا اخري روایت ذکر کوم، رسول الله نه دی دا روایت چې من جمع طعاما چا یو شی کېښللو
دې دپاره چې رمضان روان دی مکه د شای نیاب دی بیا هغه ټایم کې به یو په لسګون خرڅ کوم موږ عربی کې احتکار نه ورته وایو او څه دی موږ ته خپلو ژبې کې ذخیره اندوزي نه ورته وایي یتربص به الغلا 40 یوما نیات یې دا وي چې مکه دا څو ګونه وخت جي 40 دینې که دا شی کیخللو فقط برع من الله دا خدای نه بری اوسما دی و برع الله من و خدای دی نه یعنی خدای داسې چې نه ما د سره تعلق شته نه تو ما سره تعلق شته دی دې وجې نه احتیاط پکار دی ګاټه وي انصاف سره عدالت سره وي خپلې خلخاني غم څه کوي بلې خلخاني انسان سره پکار دی غم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین